الرحیم د ولی بیان در مخه په تیر سبق کې ذکر شو او تفصیلات یې هم ذکر شو چې اولیاء کرام دوه قسمه دي، یو عام دي یو خاص دي. دا اوس بیا دا ذکر کوي بل ډول بیا اولیاء خاص الخاص دي. دا هغه لوی مقربین بندگان دي چې انتها ته رسېدلي وي، په فنا او بقا باندې موصوف ګرځېدلي وي. د فنا او بقا وضاحت در مخه موږ تاسو ته ذکر کوي. امام رباني صاحب فرمایي چې د دوی وجود کیمیا ده، نظر د رحمت د دوی د امراض باطنیو لپاره شفا ده. حضرت قاضي ثناء الله پانیپتی رحمت الله تعالی علیه په تفسیر مظهری کې فرمایي چې دوی مبارکان د ذات الهی جل وعلا سره خاص قرب او معیت غیر متکیفه لري. په حدیث شریف کې ذکر دي چې عام خلک د دوی وویني ذات الهی جل وعلا ورته په یاد سي. هم جلساء الله هم قوم لا يشكى جليسهم بهم يمطرون وبهم يرزقون. امام رباني صاحب فرمایي چې د دوی سره مخالفت زهر قاتل دی. جلد اول صفحه 106. حدیث کې راځي من عادى وليا فقد آذنته بالحرب ذکر دی. مولانا جلال الدین رومی رحمه الله فرمایي جهد کن، ته کوشش وکړه تا مست نورانی شوي چې ته د الله تعالی محب وګرځې او نورانیت پیدا کړې. تازې تقلیدي به تحقیقي روي چې د تقلید څخه خلاص یې، چې اتباع د خلکو خبرې اورېدل دي، د دې څخه به خلاص یې د اگر به تا ته په حقیقت کې معلوم سي. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله تعالی علیه مفتی اعظم پاکستان په معرفت قرآن کې فرمایي چې لپاره حصول د دغسې قرب او ولایت درې شیان ضروري دي. اول صحبت کامل شیخ. صحبت د کامل شیخ د کامل وضاحت په دوامه برخه کې راځي. دوام اطاعت کامل. دریم کثرت د ذکر الله. او همدغه خبره قاضي ثناء الله په تفسیر مظهری کې کړې ده او نور لوړ مشایخ او علماو څخه هم دغه رانقل شوی دی. اووم بحث چې دی د دغه اقوال صوفیه و دا په عنوان کې د اخلاص دی. اخلاص څه ته وایي د هغه وضاحت نو فاعبد الله مخلصا له الدین سورة زمر، الا لله دین الخالص سورة زمر، فادعوا الله مخلصین له الدین سورة غافر، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سورة بينة. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله أوصيني، قال أخلص دينك يكفيك العمل القليل. مستدرك على الصحيحين جلد سلام صفحة 371. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة الظلماء. الإخلاص والنية لابن أبي دنيا. وفي رواية من فارق الدنيا على الإخلاص لله فارقها والله عنه راض. المستدرك للحاكم جلد وام صفحة 3 وفي رواية أخلصوا أعمالكم لله عز وجل فإن الله لا يقبل إلا ما أخلص له. جامع الأحاديث السيوطي جلد 8 صفحة 201. قال مولا علي كاري الإخلاص تسوية العمل من طلب عوض وغرض جلد أول صفحة 30. په قرآن کریم کې او احادیث مقدسه کې د اخلاص د حصول لپاره تاکید راغلی دی. الله تعالی جل وعلا د بنده څخه عبادت د اخلاص غواړي. په قرآن کریم کې سورة حجر کې ذکر دی چې د شیطان څخه هغه بندگان خلاص وي چې مخلصین دي. او همدغه رقم ډیر واقعات د شیطان د خسته ایستلو امام غزالی رحمه الله
په احیاء علوم کې را نقل کړي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل ته وفرمایل چې ته په دین کې اخلاص پیدا کړه، لږ عمل به ستا لپاره کفایت وکړي. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي لا تتهموا لقلة العمل، چې تاسو د لږوالي د عمل فکر مه کوئ، بلکې د قبول اهتمام کوئ چې اخلاص دی. صحابه کرامو اخلاص درلودی، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ستاسو د جبل احد په اندازه خیرات د صحابهو د یو موټ مقدار صدقې ته نشي رسېدلی. نبی کریم علیه الصلاة والسلام خاص دعا کوي او فرمایي چې کامیابي دې وي مخلصینو لره، هغه څراغان د تاریکۍ دي او د دوی په ذریعه هره تاریکي فتنه روښانه کیږي. تاریکه فتنه روښانه کیږي. په بل روایت کې دي چې الله تعالی جل وعلا عبادت نه قبلي مګر د اخلاص سره. په بل حدیث په روایت کې راځي چې کوم بنده چې اخلاص پیدا کړي او د دنیا څخه رخصت سو، الله تعالی جل وعلا ځنې راضي دی. اخلاص څه ته وایي؟ پاکول د عمل د طلب څخه، د عوض څخه او غرض دنیوي څخه. خالص به دې ټول عمل د الله تعالی لپاره وي. همدا خبره مولانا ملا حسین کاشبی په لوبې لباب کې جلد کړی دی چې جلد صفحه 304 کې مفتی محمد شفیع په معرف قرآن کې فرمایي چې هر څومره قرباني او جلاوري د نیک کار چې وکړي موجب د اجر هغه وخت ګرځي چې په اخلاص وي. جلد 2 صفحه 241. حضرت امام ربانی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې شریعت مقدسه 3 برخې دي: علم دی، عمل دی او اخلاص دی. طریقت چې د وظایفو په تربیه کې د شیخ مقتدا وي، او حقیقت چې ملکه په عبادت کې ده. د شریعت مقدسه د هغه اهم اجزا چې اخلاص دی، د هغه لپاره خادمان دي، که طریقت دی که حقیقت دی. دا دواړه د شریعت مقدسه د 3م جز د پاره چې اخلاص دی دغه خادمان دي. دی مبارک فرمایي چې حقیقي اخلاص په سیر فی الله کې چې سیر د سالک په عالم وجود کې دی ترلاسه کیږي. عام مؤمنان هم په ځینو اعمالو کې په تکلف سره فی الجمله یو څه اخلاص پیدا کوي، خو دایمي نه وي. په ټولو اعمالو کې نه وي. هغه اخلاص چې دایمي وي او بې تکلفه وي او په ټولو اعمالو اقوال او حرکاتو کې درلاسه وي، هغه په فنا او بقا سره مربوطه دی. یعنی چې کله ستا صفات ذمیمه فانی سي او په صفات حسنه سره بقا پیدا کی، نو واقعي مخلص ګرځي او ټوله برکاتو څخه د اخلاص به برخه پیدا کوي. حضرت امام ربانی فرمایي رحمت الله تعالی چې مقصود د سیر و سلوک او طریقت څخه د اخلاص مقام درلاسه کول دي. یعنی طریقت غیر شی نه دی، بلکې د شریعت مقدسه د جزء ثالث چې اخلاص دی د هغه تکمیل په طریقت سره پیدا کیږي. جلد 1 مکتوب 40. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمه الله فرمایي در عمل گر ذره باشد ریا، کفر باشد در طریق اولیا. و استا په اعمالو کې که یوه ذره ریا پیدا سوله، دا په شریعت کې خو بد عمل دی، بیکار کیسه ده. لیکن په طریقت کې په لار کې د اولیاء کرامو دوی کفر بولي چې ستا په عمل کې څنګه ریا پیدا سو. د دوی اعمال چې د اولیاء کرامو هغه ټول اعمال حرکات سکنات د ریا څخه د شهرت څخه د ټول څخه پاک دي. دغه ته اخلاص وایي. بس